قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا لسوپستائیہ. ماتن یو مسئله بیانی. هغه مسئله دا ده چې اهل حق وایي چې د اشیاء حقیقتونه ثابت دي او د اشیاء په حقیقتونو زمونږ علم هم موجود دی. د حقایق الاشیاء نه مراد اعیان او اعراض دي. اعیان هغه څیزونه چې په خپله موجود دي، مطلب دا دی چې په وجود کې د بل چا تابع نه دي، لکه دیوال ونه. او اعراض هغه چې په وجود کې بل چا ته محتاج دي، لکه د دیوال رنگ. نو اعیان او اعراض موجود دي او علم هم په دې متحقق دی. مقصد پکې څه دی؟ مقصد پکې دا دی چې کائنات موجود دي او محدثات، او دا کائنات او محدثات په خپله نه دي پیدا شوي. د دې دپاره یو محدث پکار دی. هغه محدث څوک دی؟ واجب دی که ممتنع دی که قدیم دی؟ یا لکه واجب دی که ممکن دی که ممتنع دی؟ ممتنع نشي کېدلی ځکه هغه خپله وجود نشته. ممکن نشي کېدلی ځکه ممکن کې عدم دی، او کوم څیز کې چې عدم وي هغه مؤثر نه وي. لا محاله دا به منې چې محدث د محدثات واجب دی. واجب نه دی مگر الله تعالی دی. نو دا خبرې مونږ به انتقال د محدثاتو نه وجود د محدث ته اله وکړو چې محدثات ومنو که نه، چې د دنیا کې اعیان او اعراض شته که نه. د اشیاء او حقایق ثابت دي. داسې بېوقوفه ډلې تېرې شوي دي چې هغوی د اعیان او د اعراض وجود خارجي نه مني. هغه وایي دا هېڅ هم نشته چې دا موږ له ښکاري داسې ګپ شپ دی، هېڅ شی نشته. هلکه پرې پوه شئ، وایي دا هېڅ شی نشته. پرې پوه شئ. دې ته سوفسطائیه وایي. څه ورته وایي؟ سوفسطائیه. په دوی کې بیا یوه ډله ده، هغې ته عندیه وایي. هغه وایي شیونه شته، خو دا دی چې به زمونږ تابع دي، زمونږ د ذهن تابع دي، زمونږ چې څنګه تصوري اقه شان دي. خارج کې داسې نشته لکه تاسو چې څنګه فیصله کوئ چې دا ونه ده او دا ستنه ده او دا چې کوم دی ګاډی دی او دا خر دی او دا سړی دی او دا ښځه ده، دا نشته. بلکې زمونږ د تصور تابع دي. که مونږ د یو ښځې باره کې تصور وکړو چې دا سړی دی نو بیا ښځه نه ده، سړی دی. او که د سړي باره کې تصور وکړو چې دا خر دی نو بیا دا خر دی. او که د ونې باره کې تصور وکړو چې دا ښځه ده نو بیا ونه نه ده، ښځه ده. هلکه پرې پوه شي. درېیمه ډله ده پکې لا ادریه. هغوی وایي بس موږ ته پته نشته چې شی شته دی دې دنیا کې او که نشته، شک کوي. بیا چې ورته ووایه چې دا شک هم یو شی دی، نو دوی وایي زمونږ په دې خپل شک کې هم شک دی چې زمونږ شک شته او که نشته. هلکه پرې پوه شي. داسې کم عقل اوس دا شیونه نشته، خو هغې زمانه کې و نو هغه غریبانانو که نه داسې کتابونه بې لیکلي خلاف للسوفسطائیه. قال اهل الحق، دا قول شو. مقوله دا ده چې حقایق الاشیاء ثابتة والعلم بها متحقق. نو دوه دعوې شوي. یو دا ده چې د اشیاء حقایق شته، وجود خارجي ورته شته، او دویمه دعوه دا ده چې زموږ علم پم په دې څیزونو باندې متحقق دی. دا دوه دعوې دي. د دوه دعوو مقصد دا دی چې محدثات موجود دي او مونږ ته معلوم دي چې موجود دي. نو چې موجود هم دي، مونږ ته معلوم هم دي چې موجود دي. دا چا پیدا کړي دي؟ دې لپاره به محدث لټوي، او محدث واجب نه بغیر بل څوک کېدی نشي. نو الله دې ته لاړې که نه، الله ته دې اصول وشه په دې محدثاتو باندې. لکه پرې پوه شوئ. دقه خبره کوي. قال اهل الحق، اهل حق ویلی دي. یا لکه اهل الحق د دې مصداق څوک دی؟ دوه قوله دي. یا دا چې د حق نه سنت او جماعت مراد دی، نو بیا به د اهل الحق نه اهل السنت والجماعت مراد شي. نو معنا به داسې شي چې اهل سنت والجماعت وایي چې حقایق د اشیاء ثابت دی او علم پې متحقق دی.
دویم قول دار چې د اهل الحق نه اهل الوجود مراد دي چې چاته وجود شته ټول وای چې حقایق الاشیاء ثابتتون اهل الوجود ټول کراله مسلمانان او کافران ټول وای چې حقایق الاشیاء ثابتتون. پتا سو به معترض اعتراض وکي کله اهل الحق نه اهل السنت والجماعت مراد شي نو بیا خو حکم صحیح دی چې حقایق الاشیاء ثابتتون اهل سنت وای ټیک شو او تخصیص د اهل سنت بیا نه دی صحیح. اهل سنت هم دا وای چې حقایق الاشیاء ثابتتون کافران هم بعضې ډلې دا مني چې حقایق الاشیاء ثابتتون د اهل سنت والجماعت تخصیص پیدا شوه. او که د اهل الحق نه دی اهل الوجود مراد شي چې څوک موجود دی هغه ټول وایي چې حقایق الاشیاء ثابتتون. دا خبره غلطه ده ځکه وروسته بیا تخپله وایي چې خلاف لسوپستایه سوپستایه خو محل الوجود دی هغه حقایق الاشیاء ثابتتون والعلم بها متحقق نه مني. هلکه په اعتراض پوه شئ تاسو به جواب وکئ په اول شق باندې هغه دا دی چې زه د اهل الحق نه اهل سنت والجماعت مراد کوم. او کته وایي چې په دې حکم کې خو اهل سنت والجماعت په دې اعتقاد کې خاص نه دي نور خلک هم مرګري دي. جواب دار چې اهل سنت والجماعت صحیح خلک دي او دا نور ته خدای دې نور ته مصنف سه اعتماد ورنکا نورم قائل دي خو هغوی څه کوي د اهل حق دي که نه. هلکه پې پوه شئ. دویم جواب به دا وکئ چې اهل سنت والجماعت دا وایي چې حقایق الاشیاء ثابتتون. دا څوک وایي؟ اهل سنت وایي. معنا دا ده چې نور خلک هم وایي خو د دې څیزونو نسبت چاته وکړو؟ اهل سنت والجماعت ته وکړو. چاته وکړو؟ ځکه حقایق الاشیاء ثابتتون یو حقه خبره ده او حقه خبره ډېر کله ته داسې چې د باطل په خولې جاری شي د حق په خولې جاری شي خو ته به نسبت چاته کې حق ته کې نه باطل ته. لکه پې پوه شئ. دویم جواب وکئ چې اهل الحق نه مې مراد اهل وجود دي. څه مراد دي؟ او ته بیا وایي چې اهل وجود دي مراد دي نو سوپستایه خو حقایق الاشیاء ثابتتون نه مني. نو ته به جواب وکړي چې ټول اهل وجود مې مراد دي. ستا اعتراض به هله واردې دی چې مصنف استثناء نه وی کړی او مصنف خو د سوپستایه استثناء کړې ده که نه هغوی پکې نه دي مراد که نه. اهل الوجود مراد دي خو د سوپستایه نه بغیر. هلکه پې پوه شئ. وهو الحکم المطابق. علامه تفتزاني ورپسې د حق تعریف کوي. یلکه اهل الحق دا مرکب اضافي دی او معرفت د مرکب موقوفی د معرفت د اجزاو پوری. یو جزء مضاف دی هغه غیر خفی المراد دی بل جزء مضاف الیه دی حق هغه خفی المراد دی. د جزئین نه چې کوم خفی المراد دی د هغې تشریح کوي چې حق دی او د حق څلور قسمه وضاحت کوي. وضاحت د حق کوي باعتبار المفهوم. د مضاف الیه وضاحت کوي باعتبار الموصوف. د مضاف الیه وضاحت کوي په اعتبار د چا سره؟ موصوف سره. دریم د مضاف الیه وضاحت کوي په اعتبار د ذات سره. په اعتبار د چا سره؟ څلورم د مضاف الیه وضاحت کوي په اعتبار د ملابس سره. نو د حق تشریح کوي په څلورو طرقو سره طرق اربعو سره باعتبار المفهوم باعتبار الموصوف باعتبار الذات باعتبار الملابس. یلکه هو الحکم المطابق للواقع. دا وضاحت د حق دی په اعتبار د مفهوم سره. د حق معنا څه ده؟ هغه حکم حق څه ته وایي؟ هغه حکم ته چې مطابقي د واقع سره. څه مطابقي د واقع؟ مطابق به نه وایي ګورې وروسته پکې فرق راځي که نه. مطابقي د واقع واقع ورسره مطابقي واقع ورسره څه؟ لکه زه تاسو اسانه پوه کړم. یلکه یو سړی راشي بار موږ له ووایي زیدن قایمون زید ولاړ دی نو دی ته چې دی زیدن قایمون وایي د ده په کلام کې نسبت کلامی دی. څه دی؟
نسبت د قیام زید ته اوشو د په کلام کې دې ته خبر وایي دې ته څه وایي نو اوس که دا د خبره د هغې سره برابره شوه تا سر ورښکاره که زید رښتیا هم ولاړو نو دې ته صدق وایي دې ته څه وایي صدق وایي ځکه خبر مطابق شه د واقع سره او که دې ته وګوري چې هغه واقع مطابق د دې خبر سره نو دې ته بیا څه وایي دې ته حق وایي هلکه حق او صدق کې فرق وپېژنده یلکه صدق څه ته وایي چې حکم مطابق شي د بهر واقع سره او حق څه ته وایي چې واقع مطابق ای د چا سره د حکم سره نو حکم ورته مطابق شه کنه نو ځکه موږ وایو چې حق څه ته وایي هغه حکم ته چې مطابقي د واقع ورله مطابقي دې کې فرق وپېژنئ ګورئ عبارت کې هلته په زور لیکل شوی دی فتحه پې لیکل شوی دی دې کتابونو کې نو داسې دا تاسې وایي چې حکم المطابق للواقع ونه وایي هو الحکم المطابق للواقع دا چې کوم دی د حق وضاحت شه په اعتبار د مفهوم سره چې مفهوم یې هغه حکم دی چې مطابقي د واقع سره په اعتبار د موصوف سره فرق وضاحت یطلق علی الاقوال والعقائد اطلاق کیږي په اقوالو باندې هم په عقایدو باندې هم په ادیانو باندې هم په مذاهبو باندې هم داسې ویل کیږي القول الحق العقیدة الحقة الدین الحق المذهب الحق دای وضاحت په اعتبار د موصوف سره هر شی ورته موصوف په دې څلورو کې واقع کیږي په پوه شئ به اعتبار اشتمال علی ذلک دا د په اعتراض دا قول تولی حق وی عقیدی تولی حق وی دین تولی حق وی مذهب تولی حق وی بی اعتبار دے جواب کوي په اعتبار د اشتمال د دې سيزونو علی ذالک په دې حق باندې دا سيزونه په حق مشتمل دي کنه واقع سره مطابق دي کنه دریم فرق د حق کوي په اعتبار د ضد سره یقابله الباطل په مقابله د دې کې باطل دی په مقابله د دې کې او د صدق په مقابله کې کذب دی واما صدق هر چې صدق دی فقد شاء فی الاقوال خاصتا واما الصدق سره وضاحت د حق کوي په اعتبار د ملابس سره په اعتبار د ملابس سره واما صدق هر چې صدق دی فقد شاء شایع شوی دی په اقوالو کې خاصتا صدق صرف په اقوالو کې راځي دا وینا صادقه ده په عقایدو کې نه راځي عقیده صادقه دین صادق مذهب صادق د هغوی صفت نه واقع کی یو فرق دویم ویقابله الکذب او د صدق په مقابله کې کذب راځي او د حق په مقابله کې باطل راځي دا دوه فرق دریم وقد يفرق او تقي سره فرق کیږي بینهما د دواړو په منځ کې چې مطابقت تعتبر معتبر دی په حق کې د جانب د واقع نه چې واقع به مطابق ای د حکم سره و په صدق کې د جانب د حکم نه چې حکم به مطابق د واقع سره واقع به مطابقي په معنا صدق الحکم معنا د دې خبرې چې دا حکم صادق دی مطابقته للواقع چې د واقع سره مطابق دی و معنا حقیقي او معنا د حقیقت د حکم چې حکم حق دی مطابقت الواقع او چې واقع مطابق ده او د دې حکم سره حکم ورته مطابق دی خدای دې وکړي چې تاسو به دې عبارت پوه شئ که په پوه نه شوئ نو ګورئ خسرت دنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین نو اهل حق څه وایي مقوله یې څه ده دعوه یې څه ده اوله دعوه حقایق الاشیاء ثابتتون حقایق د اشیاء ثابت دي حقایق الاشیاء ثابتتون ګورئ مقوله به جمله مقوله کې به خامخا نسبتي حقایق الاشیاء دا مضاف مضاف الیه مبتدا شو ثابتتون خبر شنو حکم پکې راغی دعوه کې به حکمی کنه حقایق د اشیاء ثابت دي حقیقت الشیء دې سره وضاحت د حقایق کوي په اعتبار د مفرد سره ځکه دا حقایق جمع ده او وضاحت د جموع دا موقوف دی د وضاحت د مفردات پورې نو ځکه د حقیقت توضیح کوي وماهیته سره د په اعتراض کوي خلاصه د اعتراض دار چې د حقایق جمع د حقیقت دا حقیقت ضد د مجاز دی
حقیقت ضد د مجاز دی. نو معنا به داسې شي چې حقایق د اشیاو ثابت دي، معنا دا ده چې هغه حقیقت ثابت دی چې کوم ضد د مجاز دی. حقیقتونه ثابت دي او مجازونه نفي دي. حال دا چې مجازونه هم دنیا ډکه ده. نو دی وایي وماهیته، د حقیقت نه هغه حقیقت نه دی مراد چې کوم ضد د مجاز دی، بلکې د حقیقت نه مراد ماهیت دی. هلکه ماهیت څه ته وایي؟ زه خو تا وضاحت د مجهول په مجهول سره وکړو، زه ماهیت نه پیژنم. نو دی وایي ته شپږمې درجې ته راورسېدې هسې به یې نه پیژنې. نو سوچ به دې نه یې کړی. ملایان خو درته هر ځای کې ویلي دي چې ماهیت څه ته وایي؟ ما به الشیء هو هو. څه ته وایي؟ ما به الشیء هو هو. ماهیت هغې ته چې دا شی په همدقه شی دی، بل شی ترې نه جوړېږي. لکه زه تاسو په اسانه ټکو کې پوه کړم. د انسان ماهیت حیوان ناطق دی. حیوان ناطق چې د انسان سره یو ځای ولګې نو په حیوان ناطق هم دا انسان دی، بل شی ترې نه جوړېږي. او کاتب ماهیت نه دی، زاهق ماهیت نه دی. او چې کاتب او زاهق د انسان سره ولګې نو دریم شی ته جوړ شو. هغه دا چې انسان کې تقسیم وکړو چې انسان په دوه قسمه دی، کاتب او غیر کاتب، او زاهق او غیر زاهق. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ الانسان الزاهق، الانسان الکاتب. هلکه پې پوه نه شئ؟ وماهیته ما به شی هغه دی چې په دې باندې شی هو دا شی هو شی دی. هلکه ته لفظي ترجمه باندې پوه شئ. دا ترکیب یې څه دی؟ ما یکون به الشیء هو هو. نو ګورئ دا الشیء دا به اسم د یکون پټ شي. پټ شي کوم یکون دی، الشیء به د اسم شي. او هو دا به ضمیر فصل شي، او دا دویم هو به خبر د یکون شي. هلکه ترکیب هم ځکه ما یکون به الشیء هو هو. دا ولنې هو ضمیر فصل دی ځکه دواړه معرفې راغلي دي او ضمیر فصل پکې راغلی. دا دویم هو چې کوم دی دا خبر د یکون دی. ما هغه شی دی یکون چې وي به په دې باندې شی هو دا شی هو شی همدقه شی، بل شی ته نه جوړېږي. هلکه دا زده کوئ. کل حیوان ناطق د انسان دپاره په خلاف د مثل زاهق او کاتب مما یمکنو چې ممکن دی تصور د انسان بدونه د زاهق او د کاتب نه بغیر. او د حیوان ناطق نه خو د انسان تصور بغیر نه کېږي که نه. فإنه من العوارض، ځکه دا کاتب او زاهق د عوارضونه دي. یلکه یو اعتراض دی، هغه دا دی چې تا ویلې چې مما یمکنو تصور الانسان بدونه، چې تصور د انسان بغیر د زاهق او د کاتب نه ممکن دی. نو تصور خو نه دی ممکن، تصور بالوجه نه دی ممکن، تصور بالکنه ممکن دی. ځکه تصور بالوجه خو د عوارضو نه بغیر راتلی نشي، نو ممکن نه دی تصور د انسان بالوجه بغیر د دین. هلکه پې پوه شئ. تصور په څلور قسمه دی. ګورئ تصور بالکنه، تصور بکنهه، تصور بالوجه، تصور بالوجه. دا مور لکه اورېدلي دي چېرته زدم دي؟ دا ډېر ښه ځای دی که تاسو خو خدای تاسې مناظرو نه وساته او دا څوک چې کوي خدای دې هغوی ته استقامت ورنصیب کړي. بس دا ډېر دي. چې څوک مناظرې کوي زمونږه بس دا ډېر شی دي. او الله تعالی دې تاسو وساتي. تاسو وایئ چې امین کړه. ورکه دا جګړې ښه شی نه دی. پرامنه زندګي تېره کوي، د امن د درس او تدریس زندګي مزه کوي. تاسې پې پوه شئ چې کتاب ګورئ او ټوله شپه پې مصروف یې او ټوله ورځ هم مصروف یې او ستړی ستومانه یې او به د خوب ټیم درته نه میلاویږي. قسم به خدای چې دا زندګي ډېره خوږه زندګي ده. الله تعالی دې تاسو ته دقه زندګي در نصیب کړي. او چې دا کم خلک مناظرې کوي زمونږ د طرفه، زمونږ د علماء دیوبند د طرفه، الله تعالی دې هغوی ته استقامت ور نصیب کړي. او خو دا دی چې الله تعالی دې تاسو او موږ وساتي. صرف دعاګانې چې ورته کوو دا غټه خبره ده. دعا مو ورته وکړه که نه، او بار بار ورته دعا کوو، خو الله دې تاسو او موږ وساتي. خو که چېرته بیا داسې موقع راشي کله راځي یو سړی به دې نه پرېږدي که نه. یو سړی دې پرېږدي نو مسجد ته درپسې راځي، کور له درپسې راځي، مدرسې له درپسې راځي، نه دې پرېږدي. بیا به څه کوې؟ نو دا ډېر ښه د ګیرولو ځای دی. هلکه ګیرولو ځای دا دی چې هلکه په څه مناظره کوو؟ په تقلید مناظره کوو. هلکه تا تقلید نه پېژنې که نه، ته خو تعریف وکړه چې تعریف یې وکړه بس ته بیا تپوس وکړه چې دا خو د تصور بالکنه دی که بکنهه دی که بالوجه دی که بوجهه دی. نو دی به پې د یو نوم کېږدي چې دا دی، بس کندې له وغورځېده، بس بیا دې نه شي راوچتېدلی. بیا ورته دې څلورو وضاحت راته وکړه
خدا ولې هغه دی بس سړی بیا نشي پاڅېدلی که ته لږ چالاک کوې خو درنه نشي پاڅېدلی او که نه نو بس مناظره ده چل ول نو بس بیا درته په دې سټ کې کینی دا زده کوي. ګورئ تصور د شی به په یا په ذاتیاتو سره شوی یا به په عرضیاتو سره شوی. که په ذاتیاتو سره شوی یا به مرأه د حصول د معرب د پاره وي یا به نه وي. که مرأه د حصول د معرب د پاره وه دا تصور بالکنه دی او که نه وه دا تصور بکنهی دی. دا بضم الکاف دی اصل کې ښه. او که چېرته دا تصور د معرب په عرضیاتو سره شوی یا به مرأه د حصول د معرب د پاره یا به نه وي. که وه دا تصور بالوجه شو که نه وه دا تصور بوجهه. صحیح شو. دا زده کوئ